دې دوه ورونو سره پرون پرایوند کې یو ډېره غټه واقعه شوې ده، یو ډېر غټ ظلم دی سره شوی دی، صرف په 10 روپۍ باندې دا دوه ورونه چې کوم دي ډېر زیات وهلی شوي دي او چې کوم خبرونه راځي نو یو په آی سی یو کې دی، یو وفات شوی دی او ډېر ملګري وایي نه چې دواړه وفات شوي دي. اوس د 10 روپو څه خبره ده، مکمل تفصیل در سره شریکوم. ګوره انسان چې کوم دی دله په هر معامله کې صبر کول پکار دي. کم انسان کې چې صبر نه وي دی ځان لم داسې مقرر شي دی ځان لم کار وګوري او ځان سره خپل خاندان تم کار وګوري. لکه دوی سره چې شاید ظلم کړی دی معمولی خبره باندې معمولی تکرار باندې دوی سره دومره غټ ظلم وشو چې لکه دوی سره خو ظلم وشو خو چې چا کړی دی هغه هم ای به هم نه به الله معاف کړي او نه قانون معاف کړي او نه به دوی کور والا معاف کړي. دا دوه وروریانو دوی چېرته تلي په لاره باندې سره روان وو چې په لاره باندې یو فروټ منډی وچی کې یو ریډه وه کیلې یې خرڅولې جي نو دوی سره 100 روپۍ ماته وي دوی وله وی چې بس درزن کیلې په 130 وي دوی وله 100 ورکړي دي او لکه چې کوم سورسز دا خبرونه کوي دا سورسز ذرایع چې کوم اپډیټس ورکوي دا یو دینه علاوه یو بل خبره هم ده چې په هغې باندې هم خبره کوو لکه 10 روپو نه علاوه نوره خبره هم شته دی. خدای وله د 130 په 100 روپۍ ورکړي دي چې په هغې باندې هغه سبزي فروش چې کوم د دې دواړو ترمنځ د دې دوه وروریانو د سبزي فروش ترمنځ خبرې ترخې شوي دي نو بیا هغه په دې کې په یو ورور باندې گزار کړی دی هغه بیا خپل کسان هم راغوستي دي چې سره پکې یو ویډیو کلیپ کې دی چې تاسو کتلی مې چې یو زلمی سره بیټ یو دی یو نه راتاو کې دی سر نه ټک دی والله وباسي نو یو سره بیټ او چا سره سوي چا سره ډانګونه او چا سره سو دا دوه وروریانې وهلي دي چې مرګ ته وهلي دي یو پکې وفات شوی دی چې کوم میډیا باندې خبرونه راځي دا چې یو پکې په آی سی یو کې پروت دی او ستډیر کمنټس داسې راځي چې نه دواړه وروریان وفات شوي دي لکه په یو کور کې چې دوه داسې زلمیرونه او داسې ښکلي ځوانان چې کله وفات شنو تاسو خپله سوچ وکئ چې دی به خوریانې وي دی به مور پلاري په هغوی باندې به څه تېرېږي لکه د یو قیامت سما د هغوی په کور کې به جوړه شوي جي خدا سلموي یو خدا خبره و د 10 روپو بل ډیر مرګري و چې نه د 50,000 روپو د قرض څخه خبره و یاره که د 50,000 روپو د قرض 50,000 سکه چې د 50 लाख روپو د قرض څخه خبره وي کنه نو دومره غټ سټپ نه ایشتل پکار دومره مطلب بے صبري نو کول پکار دومره جذباتي کېدل نه وي پکار لکه اوس چې چا کړي به مخستو مانای هغه به هم د قانون نه ځان نه به د الله پاک نه خلاصيږي په جهان کې او نه په دې دنیا د خلکو نه خلاص شي نه به د کور ولا د خلکو نه خلاص شي نه به د قانون نه خلاص شي به مخستو مانای خو څه هغه ټایم جذباتي خبرې به راغلي یو بل به کنزل وینا شوي په جذباتو کې څه ځوانان راپاسېد او په دی باندې تشدد وکړو نو څنګه د ویډیو سټارټ کې تاسو له مووي چې بې صبري چې کومه ده لکه الله پاک نه چې کلم دعا کوئ نو الله پاک نه صبر هم غواړئ صبر چې کوم دی انسان ته ډیر صبر کولی شي او چې کم جذباتي سړی وي صبر پکې نه وي نو هغه ځان له هم کار وګوري او خپل فیملی ته هم کار وګوري دې کې یو واقعه رایاده شوه چې یو انسان نو هغه وایي چې زه د خدای پاک قربت حاصلول غواړم نو هغې دپاره هغه داسې چل وکړو چې وایي زه به د دنیا نه کناره کش اختیار کړم او لاړ به شم چېرته کې به چله اختیار کړم چېرته سایډ له به چله کوم او د الله پاک ذکر اسکار به کوم د الله پاک قربت حاصلولو دپاره دې چې تللی دی سایډ له تللی دی هلته د چله شروع کړی دا الله پاک ذکر اسکار شروع کړ دی چې دې کې یو انسان او هغه سره مطلب یو کنډکی ټایپ انسان او چې هغه سره خپل زناور هم نو هغه ورغلی د سره خوا کې بعد د هغه زناور تیر شوي یا به هغه تیر شوي ده ورپسې چلې نه راپاسېدلی دی هغه ځوان له هم بد ردې ویلي دي اومې پې ګزارونه کړي دي او اومې ولله سپکې خبرې کړي دي نو چې کله هغه انسان دله سم نه دی ویلي هغه انسان دی چلی والا انسان ته هیڅ نه دی ویلي بس سایډ لته تللی دی یو خبره مو ورسره نه ده کړې ده پې ګزارونه مو که کنزل ویناګانې واپس چې دی کېناستو هغه انسان ته سایډ له لاړو نو دله قدرتي اواز راغو دله اواز راغو غیبي اواز ورته راغو چې ته د خدای پاک قربت حاصلول غواړې نو د خدای پاک قربت خو داسې نه حاصلېږي او دا کم انسان باندې چې تا ګزارونه وکړل او کم انسان تا بېزتي وکړه دله الریډي د الله پاک قربت حاصل دی لکه هغه کې دومره صبر و چې ده وله کنزل ویناګانې مو کې سپکې بد ردې مو له وي هغه وله اسحاقونه کو ویم نه کتل ولا په بډو سترګو بسیس ته روان شوی دی نو ګوره صبر کوونکی انسان چې کم دی لکه الله پاک وایي چې ان الله مع الصابرین الله پاک د صبر کوونکو ملګری دی لکه که دې انسان د صبر نه کار ایشتلی وي دا چا چې لکه دا فروټ والا کم ریړی والا او دې دوه وروریانو سره که دی انکیس خدای مکه که دی لکه اوس وفات شوی به یې پکې یو که دی زیاتې هم کولو نو هغه له پکارو چې صبر نه کار ایشتلی وي یا که دی هغه زیاتې کولې نو دی نه پکارو صبر نه کار ایشتلی نو دا خبره دا معامله به دومره لرې نه تله نو په میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته زیرې ګرده شته چې صرف په 10 روپۍ باندې د دوه وروریانو سره ډېر غټ ظلم شوی دی نو دا یو شاټ غونته انفارمیشن او تاسو سره مې شریک کولو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام